د خپل بادشاہت کې خپل خلافت کې په علاقه کې اعلان وکړ چې دې په هر فن کې ماهر دی، نو ماته دې پکار دی کدا ترکان دی خو چې د خپل فن ماهری مال راوله، کدا استاد دی خو د خپل فن ماهر دی مال راوله، کدی ګیلکار دی خو د خپل فن ماهر دی مال راوله، کدی ګلکار دی د خپل فن ماهر دی مال راوله، کدی الکتریشن دی د خپل فن ماهر دی مال راوله، خو چې په خپل فن کې هر یو فن هنر چي دی خو چې دی ماهر مال راوله. علاقه کې اعلانات وشو د علاقې د ټولو نه ماهرین خلک رااله، دا ماهر خلک دوله یو خار آباد کو د استنبول بهر یو خار ولا آباد او اعلان وکړو چې د دې کم ماهرین دا کم خلک رااله دا په دې خار کې اوسېږي، د دې ځای نه بل ځای ته نه ځي او په پوره ملک کې اعلان وکړو چې موږ ماشومان پکار دي، خو دا ماشومان به تاسو نه غواړئ نه، دا به د حکومت په ذمہوارۍ د دو خرچه خوراک کپڑا د دوی ودونه د دوی هر څه دا زموږ په ذمه دي، د دو تعلیم د دو تربیت دا هر څه زموږ په ذمه دي، خو موږ ماشومان پکار دي. ماشومان څونه پکار دي؟ بس چې دا د پيو ماشومي الکان پکار دي، الکان یو داسې وکړي چې تقریبا د 500 پورې ماشومان خلکو راوړه. دا ماشومان د دوی د پاره داسې موریانی پکار دي، دایانی جوړوي مخکې بدایي وګنه ماشومان له پي ورکول په اجرت باندې په پیسو به ولا پي ورکول رضایي مور جوړوي، داسې زنانه پکار دي خو نیکانی زنانه پکار دي چې پي ورکای خو چې دې ته ادب معلومي چې زما ماشوم له پي ورکوم نو اول برکات نفل او په اوداسه کې پي ورکول، او دا دایانی دا به هغه خزي بکاری چې کوم خزو ته قرآن یادي دا مهنت وکړو، دا خزي دا پیدا کول ډېر ګران کار دی، خو دا خپل میشن پوره د دې ماشومانو په دغه خار کې تربیت شروع شو. اوس ماشوم لویږي دغه کم چې د فن ماهرین ناغلي هنرمن ناغلي داغو خرچه د دې دایانو خرچه او د دې ماشومانو خرچه دا سلطان عبدالحمید د خپل طرفه قبول کړه، دا به زور چې کله دا ماشومان لویدا شپږو کالو وو کالو بکیدا نو د دوی د عربی استاد مقرره وو. وس کوم دای چې راغلی دا په دې باندې با پابندي وا چې ته ماشوم لپای ورکې خو ته به ترکی نه وي، ترکی جبه بنوي، ته به هر جبه چې دستا فارسی بنوي، ته به بل جبه نه وي، ته به صرف قرآن وي چې د دې ماشوم په ذهن کې د شروع نه د عربی ژبې سره محبت پیدا شي. وزنانه لګیا دا او دا قرآن ولي او ماشوم لپای ورګي، نو د دې انسان په دې وجود کې داسې هارمونز دي چې دا د بل ماشوم ته منتقل کیږي، نو دې ماشوم ته به داسې منتقل کېدو دی به د قرآن سره مینه محبت پیدا کېدو، حتی تر دې چې دا ماشومان لویدا نو موریانې د قرآن حافظانی وي، یو دا ماشومان به د قرآن حافظان لویدا. هغه ویلو چې د فن ماهرین پکار دي، په دې کې علماو، په دې کې عصري تعلیم والا دا علما به دا ماشومان به لویول تر دې چې 15 کاله تیر شو. اوس په 15 کاله کې دا ماشومان څه شو؟ نوجوانان شو، د 15 کالو نوجوانان. دلته دې قرآن زده کوي، دلته دې خپل فن هم زده کوي، څوک ترکاڼي زده کوي، څوک ګیلکاری زده کوي، څوک ګلکاری زده کوي، څوک یو کار څوک بل کار، مختلف د فن ماهرین په دغه بستۍ په دې کلي کې ډېره پاکه بستي پاک کلی خدای پاک ولا ورکو چې ټول حافظان قاریان عالمان او د فن ماهرین دي عالمان دي. سلطان عبدالحمید ورته وایي اوس زما چې کوم سوچ و هغه سوچ ته ایله تاسو تیار شوئ، 15 کاله بعد سوچ ته تیار شوئ، زما یو سوچ څه سوچ دی؟ زما سوچ دا دی چې زه د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د مسجد نبوی تعمیر کوم،
زه په نبی علیہ السلام عاشق یم به حیثیت یو مؤمن بندا یو مسلمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتی کېدو زه د مسجد نبوي تعمیر کول غواړم. اوس تاسو راځئ د مدینه منورې نه 12 کیلومتر بهر یو ورکشاپ یې جوړ کو. په دغه ورکشاپ کې با کانی جوړېدا خختې جوړېدې 12 کیلومتره بهر د دې وجینا خار آباد کو ورکشاپ یې جوړ کو د دې وجینا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې د قرآن یو آیت دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تاسو د خپل اوازونه او دا حکم چاته دی په غور سره واورئ غوړې خبره ها لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تاسو د خپل اوازونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज نه مو چتوي. اولنی مخاطبین د قرآن مجید څوک دي؟ صحابه. چاته وای الله تعالی یار وای کنه روزه هم نه ده نیولیم ده بیا خبرې کوي کنه روزه کې واجب خوراک نه کیږي خبرې کوي کنه. الله رب العزت صحابو ته وای یا ایها الذین آمنو هغه وخت ایمان والا سوکو صحابه او د صحابو مبارک الله تعالی فرمای رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی فرمای عزت راضی ما او دو زمانه رضا دي. او الله تعالی د څه فرمای یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تاسو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په आवाज باندې خپل आवाज نه اوچتوئ. بس کې وسړي اوچت کو د قرآن د حکم نه څه کوي وایي کنه د قرآن د حکم نه انکار کوي. څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جندانه د دې خبري حکم دی چې تاسو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد کې आवाज نه اوچتوئ د قشان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګ باندې هم حکم دی. په ژوندنی کم حکم دی دغه حکم ختمي کینا څنګه چې زموږ عقیده دا چې حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې ژوند دی بلکې د دې ژوند نه ول الله رب العزت اعلی ژوند ورکړي. و سلطان عبدالحمید په دې مسله باندې پوهیو چې اما عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بچی چا په مسجد نبوي کې میخ ټکوو نو اما عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زمونږ مور به بوته مټکوا دا ټک ټک आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوده دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوده دی ته هغه تکلیف ورکې شور بنه کې ځکه چې د قرآن حکم دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تاسو د خپل आवाज د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په आवाज باندې مو چتوئ. تاسو دی الله تعالی چرته بوزي او بار بار دې ټول الله تعالی بوزي. الته چې کوم امام خطبه کوي بیان کوي هغه بقلار لګي ډېر په ادب لګي. په حرم شریف کې تاسو لاړ شئ ډېر شوري بګي سم شوري بګي لیکن مسجد نبوي مدینه منوره حرم مدني الله رب العزت هغه له دا یو شان ورکړي یو مقام ورکړي الته خاموشي سایلنٹ ماحول. سلطان عبدالحمید په دې باندې پویدو نو هغه وی بای یاسي نه چې تاسو په مسجد نبوي کې کار کوئ د تعمیر نو په دې کې به ټک ټک راځي شور به بګي غرب غروب به بګي او حکم دادی وسم لیکل شوی دی بجالو باندې الته د آیات لیکل شوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پورا آیات لیکل. تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज نه خپل आवाज نه اوچتوئ چې نبی علیہ السلام خاموش دی تاسو له خبرو کولو اجازه شته لیکن په داسې انداز چې شور بګی نه اوچت نشي आवाज. سلطان عبدالحمید کسان مقرر کړه بای کوم سړی په مسجد نبوي په تعمیر کې کار کوي اولنې شرط بدای چې دی به د قرآن حافظي سبي د قرآن حافظ وي. دویم شرط بدای چې دی به ګورې چرته بیا اودسه کار نه کوي او د څنګه د ماتېدو وخت راځي د دې ځای نه بهر ځان وباسي. دوه حرم دي یو حرم مدني دی یو حرم مکی دی. حرم مکی ځینې خلکو دا ذهن دا کم ځای کې چې طواف کېږي دا حرم دی او بای دا مطاف دی ځان په مسله باندې پوهېږئ دا کم ځای کې چې طواف کېږي دی ته مطاف وایي. د حرم خپل حدود دی بار د قشان د مسجد نبوي خپل حرم دی حرم مدني مسجد نبوي ورکوټه دی لیکن حرم یې سیوا دی. نو دو حرم دی د دې دوانو به عزت کې احترام بګي.
کم کس کار کوي دی چې کاڼې ماتای نو اول خدا چې په پکټۍ کې دی په تیار کې هلته 12 کیلومتر بهر بیا دی راوړي خو مثلا ضرورت پیښ شو او دلته پکې ټک ټک کول دي سټ کول دي نو بیا به داسې وکړي چې کپړه به 2-3 برګه تا وکړي دغه کاڼي نه دغه خښتي نه او بیا به وله ټک ورکړي خو ټک به وله د وسپنې پسې ټک نه ورکړي ځکه چې دا اواز اوچت دی د ربړ پسې ټک به وله ورکړي چې کومه دوړه خیږي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې د جالو نه کپړه تا وکړه چې هسې نه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دوړه ورنشي دومره ادب د ادب انتها کوم سړی چې به کار کوو نو په دیوال له پاسه به قدم نه ایښودو بلکې داسې به یې وکړه چې قوازه به ورته د بهر نه کول ځان به یې وتړو او بهر به لګیا او د دیوال پسې به اوچتېدو لیکن په دیوال به یې خپه نه ایښوده دا بې ادبي ده ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اواز نه به خپل اواز نه اوچتې او بیګا ما یو خبره واورېده ډېر د زړه ته مې تکلیف او درد ورسېدو په دې خبره باندې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حرم مدني کې چغې والی کېږي چې وایي د پاکستان نه خلک راغلي دي او چور او پلانکې او دا او دا او دا زنده آباد پاکستانی زنده آباد په هر ځای کې هغه داسې کار وکړي چې ټوله دنیا کې بیا زموږ دا سرونه د شرم د لاسه ښکلي سیاست په خپل ځای ته سیاسي اختلاف ساتي بالکل ساته تا ته اختیار دی ځکه جمهوریت دی جمهوری نظام دی تا ته بالکل ستا رائے ده ستا رائټ دی چې باید اختلاف وساتې لیکن تا خپل سیاسی لیډر سیاسی اختلاف دا تا ویړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بې ادبۍ ته قبول نه زما لیډر ما ته قبول نه خیر دی که د نبی علیه الصلاۃ والسلام بې ادبي وشي ایو پکې وایي دا خو جماعت نه دی مې هاي الله دې تعالی عقل درکړي کاش چې ستا د علماو سره محبت وي او د یو عالم نه دې تپوس کړی وي چې حرم څه ته وایي نو ته به هغه پوهه کړی وي چې په جومات او په حرم کې د ځمکې او د اسمان فرق دی جومات مسجد د مسجد خپل حکم دی د حرم خپل حکم دی حرم د الله رب العزت د طرف نه متعین دی مقرر دی او مسجد خلکو متعین کړي نه پوهېږي مسجد خلکو جوړ کړي او حرم چا جوړ کړي الله مقرر کړي دا حرم مدني دی واستوي کم چې الله مقرر کړي هغه دونه محترم نه دی کم چې ما مقرر کړي هغه ډېر محترم دی دا اوس دا جهالت دی او چغې وایي پلانکې غل دی او پلانکې ډاکو دی ستا دونه حکومت او کسان د موجود و رانیولي به د حساب به د سره کړی و خبره به د ختمه کړې وه په پوره حکومت کې د 1 روپۍ راونه ویسته او اوس چې ګم دی زه یو حرم شریف کې چې ګم دی لګیا دي او زه دا هم ویم ګورې بعض اوقات حبک الشیء یعمی و یسم بعض اوقات د یو کس انسان محبت د یو څیز محبت انسان بیخي ړوند کون کی ته د یو فرد د یو شخصیت د وجې نه چې هغه ستا خوښ دی د هغې د وجې نه ته زه یو د نبي علیه الصلاۃ والسلام بې حرمتي دې کېږي خیر دی ګستاخي دې کېږي خیر دی دا د کوم ځای انصاف دی ته اول مسلمان یې او بھائی پرېږده پارټیانې زه په کار راځم که ستا عمران خان په کار راځي تاسو زما په کار راځئ او که زما په قبر کې خپل عمل په کار راځي اولنې ملاقات په قبر کې چې زما سره کېږي هغه به د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم ښایسته نوراني ښکلی مخ ما ته مخامخ شي او ما ته به وایي چې د ده په باره کې دې څه خیال دی اوس که ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کړي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ما غیرت کړي نو زه به وایم چې دا زما نبی دی دا خو زموږ پیغمبر دی زما خو د زړه ارمان و ویله که څه خبره داسې وکړه چې د مرګ شوق مې پیدا شي د ټولو نه اولنۍ ملاقات به دې په قبر کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره کېږي و یقینا چې د مرګ شوق مې پیدا شو او اوس د نبي علیه الصلاۃ والسلام د عزت خبره ده ته په مسجد نبوي کې الله در باندې رحم کړی دی ټیک ده چې مسافر ټیک ده چې تلې او ته د مزدورۍ دپاره تلې لیکن الله در باندې رحم کړی دی نورو ملکونو ته هم لیږلی شوې د انګریزانو هغې ته هم لیږلی شوې ابرو زمانه یو کس د مسلې تپوس کوو د سعودي افریقې نه خبرې کوم سعودي افریقا او بتا الله رحم وکړو سعودي ته یې غوښتې
اے الله شکر ادا کړه، اے الله ستا لاک لاک شکر دی تاسو دونه پاک وطن ته راوستې او مسافر یې ځان له غریب سړی او بچی دې پرېښې دي ښځه دې پرېښې ده یو به دغه وسلو پاسپورټ وایي پاسپورټ مې وشلو او زه نور پاکستان ته نه درځم. ته پاکستان ته د پرېښودو قابل نه یې، ته د وطن بېعزتي کوې. پاسپورټ شلې تا له شرم نه درځي؟ پاسپورټ ولې شلې؟ دا دې پاسپورټ خو تا له عزت درکړی، احترام یې درکړی دی، ځکه خو تا په دغه ملک کې پرېږدي ستا سره دا پاسپورټ نه وي بیا لاړ شي چې پته دې ولګي. دا زموږ سره دلته دا مهاجر دی که نه افغانستان والا، دې غریبانو د شناخت کارت پسې څومره تباهي وشي، یو له رشوت ورکوي بل له رشوت ورکوي او لیکي چې یاره زموږ شناخت کارت ټیک شي او بیا چې بس انکوایري کېږي څومره غریبانان پریشان. ته پاکستانی الله در باندې رحم کړی تا له پاسپورټ درکړی، شکر ادا کا، عزت یې وکړه، ښکلی کا. ته به د یو کس په محبت کې دونه اړون کېږي چې بس خیر دی به چار سکېږي. خیر دی که د نبي علیه الصلاۃ والسلام د روضې بې ادبي کېږي، د نبي علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي کېږي، د الله د رضا دپاره زما دا ویډیو ټولې دنیا ته رسي چې څوک هم دا بیانوري. کومو کسانو دا ګستاخي کړې ده زما زړه خو ورته خیرې کول غواړي لیکن خیرې نه کوم. الله رب العزت دې ورته هدایت نصیب کړي. او کم نور ملګري دي ګوره د الله د رضا دپاره پارټي یو طرف ته کوي، پارټي صرف د یو څوک مفادو دپاره خبره ده که نه، دنیاوي مفاد.